بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه برون سبق کې شروع وکړه او پای کې منګه دا خبره وکړه چې را علم البيان ولې مقدم کړه په بدیه باندې او د معانی نه ولې رسو کړه. بیا منګه تعریف کو چې هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. علم مبارک خبر وکړلې بیا د طرق مبارک وکړه او وضوح الدلالت وضوح نه مراد دا وضوح واضح دا په مقابله د اوضح کې خفي دي او د المعنى الواحد خبر وکړه چې یو معنی به په مختلف طریقو سره وړي الفاظ او عبارات کا چرته راغي یو شانتي مطلب الفاظ مترادفه او بیا به هم هغه علم البيان نه وي دا خبره اتر شوې وذلګوي فی وضوح الدلاله علیه دا دلالت ټکه په دې کې راغله کنه نو تاسو ته ما ویډیو چې لکه د مخ لکم ټکه ورځي او دوی چې لکه په دې کې لخوګېدل غوړي نه به غوګي نه دلې کې دی وی چې دا دلالت نه نه وي بدی په باره کې تاسو ته خبر کوم چې دلالت څه شي وګوره تاسو د خیر سره د اصول منطق ویل لري بیا بس مرقات ویل لري او بیا بس شرط تعذیب ویل لري او بیا بس قطبی ویل دا نو پای ټول کې دا خبره تاسو کړی دا چې دلالت څه ته ویل کېږي. نو دلالت دې ته ویل کېږي کنه چې کېدل د یو سیز په دې حیثیت سره چې لکه کله او پیژنې د دای سره دا خبره لازم ده چې د دې پیژندو د وجه نه بتاته د یو بل سیز علم حاصلېږي. پوه شئ لکه تا لوګي ولیدو لوګي دی ولیدو اته دا پته ولګی دا چې دلته کیسه چلله د دې د دلالت وې دی چل ولتا او دی لوګي ته دال وې او دی ورته سوې مدلول ورته وې واښوي نو کېدل د یو سیس په دې حیثیت سره چې کله د هغه ته علم راشي نو د دې نه بتا ته د دغه سیس د علم د وجه نه ما ته د یو بل سیس علم حاصلېږي دې ته ویل کېږي دلالت سورته ویل کېږي دلالت اوس د کم سیس د وجه نه چې ته د سیس په باره کې پته لګي نه ته دال وې او د کم سیس په باره کې ته پته لګي دې ته سوې لکه ته بلار باندې رواني او پای کې یو ګټه لګېدلې ده او تا ته پای کې لیکلي دي چې کالام ته 56 کیلومتر لار ده د دې نه ته دا پته ولګي چې کالام نو دغه ته دال وې څورته وې دال وته پوه شو به باندې ها تلون خوش را رواني او بهر اسمان ګرځيږي نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې بهر باران دی نو ستاره جامع دال شو او بهر باران دې دس شو پوه شو به باندې بیا دا دال یو به جندو کنه د کم سي دوجه نه جمع د بل سي ځای له ماتلي کې دې تاسو نو دال دا که چرته لفظ یا به لفظ یا به غیر لفظي دال به یا لفظي یا به سوي غیر لفظي نو کدا لفظ وجودي ته ویل کېږي دلالت لفظيه څور دوی لګته مطلب ماشینه خراب او مخ ټوکی کومه ها دا یا او کچر دا دال لفظ نه نو دې ته ویل کېږي دلالت غیر لفظيه څور دوی لکه ما ته وی چې لوګي دا ولیدو تا ته دا پته ولګي چې لګي چل کېږي نو دا لوګي خو لفظ دی کنه څنګه لفظ نه لفظ خو دې ته وی چې زمونږ د خلی نه راوځي چې ګوګي په زمونږ نه راخوځي نو په څنګه لفظي نو دا دغه جنې نه دغه لفظ نه دی پوه شو به باندې پوه شو نو د دلالت له څو قسمونه شولو وا کم دي دلالت لفظيه او دلالت لفظيه څه ته وایي دال به لفظ وي دلالت غیر لفظيه دلالت لفظيه په دوه قسمه باندې ده کدا دلالت چې دلالت لفظيه د دې لپاره بیا د وضع کې دخل وی یا به د وضع دخل نه وي نو کدا وضع دخل پکې وو نو دې ته ویل کېږي دلالت لفظيه وضعيه او کنه پکې جدي ته ویل کېږي څو دلالت ځانه جوړه غیر وضعيه صبر ته وي بیا چې دلالت لفظيه وضعيه کنه نو دا بیا په تمام موضوع باندې دلالت کوي یا په بعض موضوع باندې دلالت کوي یا په
ځان ولې جوړوي یا په لازم نه موضوع له باندې دلالت کوي کبه کل موضوع له باندې دلالت کوي دي ته ویل کېږي دلالت مطابقي څور ته وایي لکه انسان د دې دلالت په حیوان ناطق باندې حیوان ناطق دلالت په انسان باندې نو دا دلالت لفظیه او وضعیه او مطابقي ده او چې په باز باندې یعنی په جز باندې دلالت کوو د انسان په حیوان باندې یا صرف په ناطق باندې نو دلالت تضمنی ده او کچته د انسان په لازم باندې دلالت کوو ها لکه ضاحک نو دا سره التزامي په دې باندې پوښوي ها دغه دې پوره به مخکې دا غټوټه دغه خبرې دي کنه د منطق خبرې دي تاسو تماوي دي د شنو منطق نه راوخله دا دې پورته شروع ده وځه چې جوړ شوی لکه دا د کم سیز د پاره د انوم وروخ شوی دی نه ته وځه وای ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود منها وبدي لفظ کې په تعریف کې د دلالت دا ټکر راغلو کنه وې هر دلالت اغا قابل د وضوح او د خفاوي مطلب دا دی چې بعضی دلالتونه د سیوی چې هغه خفي وي او بعضی دلالتونه د سیوی چې هغه واضح وي نو د اراده وکړه چې د اشاره وکي تقسیم د دلالت ته او دلته کې بیا تعین وکي چې رفع وضوح الدلاله عليه پر تعریف کې دا ټکه راغله نو دلته کې د دې کم دلالت مراد ده د ربط بیان کو تا او د خپل قصې وجه بیان کړه چې اوس پر تداخله کوي چې لکه تا حکم منطق شروع کو او دوی چې سیمینه نه شروع کړي دلته ټکه راغله په وضوح الدلاله راغله نو مې چې ټکه راشي بس دا بیا جوړ شي چې لکه دا خو دې حل کول غوړي ته ثم لما لم يكن كل دلاله بیا چې هر کله هر دلالت قابل للوضوح والخفاء قابل د وضاحت او د خفاء نو اراده اراده وکړه مصنف رحمت الله علیه ايشير الى تقسيم الدلاله چې اشاره وکي تقسیم د دلالت ته وتعین ما هو المقصود منها او اشاره وکي اراده وکړه اشاره وکي چې دلته کې د دې او مقصود کم یو د تعین وکي د دې چې کم یو مقصود درلږي فقال نو فرمای ودلاله اللفظ او ویل ولکه سور ته ګوره سور ده ودلاله اللفظ اما على تمام ما وضع له او على جزئه او على خارج عنه ولدو چې دلالت لفظ یا په تمام ما وضع له بني یا په جزء د بني او په خارج باندې بني کړه وتسمى الاول وضعيه اولنی ته وضعيه وي وتسمى كل من الاخرتين عقليه او د اخرین فو تسوي عقلي ورته وي بیا به اخرین فو کې اولنی ته مطابقي وي دویم ته تضمني وي دریم ته التزامي وي یو دلالت اللفظ ګوره یعنی دلالته الوضعيه یعنی د دې هغه دلالت وضعيه وز د دې نه اقوا د دلالت هغه تعریف کوي چې وذلك لان الدلاله هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء اخر چې کېدل د یو څه بدیه چې سره چې لازمیږي داغه په علم سره تا د علم د یو بل څه مطلب دا چې یو څه ته او پیژنې دا غي د پیژنګلو د وجنات ته د بل څه پیژنګلو حاصلېږي پوښوي یو څه دی او پیژندو دا غي د پیژنګلو نه ته د بل څه پیژنګلو حاصلېږي نو دې تاسو ویلې کې دې چلتا دلالت او د کم څه په ذریعہ سره کم چې موږ ته معلوم دي د کم څه په ذریعہ سره چې موږ ته پته لګي هغه ته دال وای او د کم څه چې موږ ته پته لګي هغه ته سوي نو دغه په عربی کوي نه وذلك ان الدلاله ذکر دلالت هي دلالت څه ته وای کون الشيء کېدل د یوسف ایت په دې سي سره يلزم من العلم به چې لازمي د علم سره العلم بشيء اخر وبل سيز باندې علم والاول هو الدال اولني سيز د دال وای د کم سيز په ذریعہ سره چې موږ ته بل سيز پته لګي نو کم چې معلوم سيز دی د کم په ذریعہ سره چې پته ته سوي دال والثاني المدلول او دویم تسوي ثم الدال وزدي نه اقوا د دلالت دوه قسمونه بیانې لفظي او غیر لفظي نو لفظي څه ته وایي ماته په پښتو کې وي کدال بګي لفظ او جو لفظي له او کدال بګي لفظ نه جو سره ثم الدال ان كان لفظا بيدال کا چته لفظ وي فالدلاله لفظيه دلالت بسوي لفظي والا فغير لفظيه او قدر نو بیا بسوي غیر لفظي وي غیر لفظي بیا درې قسمونه دي عقليه طبيعيه وضعيه خا بیا وی جلګه د څه پکې د دال چې پکې لفظ نه نو د دې په چل ول خزنه پويګما نه کا دلالت الخطوط لک دلالت د خطوط واشه خطوط خطونه لکه دې مې دا په باب دلالت کوي جیم دا
ها او العقود عقود غټو ته ویل کېږي لکه د سی په دای کې چې کنه پرې کم چې دا دغه په کاروباریان خلګي یا دغه خلګي کنه نو دوی یو بل دغه نه لاسونه لاندې کې پرې دا کم چې دغه والی دا منډایان والو دا زرګران یو بلو لکه دوه کسان دا کوي خو دوی چې د دې ریټ بل کس ته معلوم نشوي نو هغه یو بل ته دا غوتی د سیده کې لاندې کې دغه نه او بیا څوک چاله یو غوته نه شي څوک بغوت ویل نه سیده کې ته عقود ویل دي واو شو به معنی او نصب دغه ته ویل کېږي لکه په یو ځای باندې دغه لپاره لګیدل لکه د هسپتال لغلی نو د هسپتال نه خيو باسلی پوه شوي یا و چې لګیدل چې چړای د چړای نه خيو باسلی په روډونو باندې لګیدل کنه او یا دا و چې لګیدل چې 2 کیلومتر 2 کیلومتر نو صوبوي اشارات یعنی سره اشاره سپینه اشاره دې طرف ته اشاره دې طرف ته دا دلالت دا ټول دلالت غیر لفظي دي هغه پوه شوي به معنی بیا دا دلالت لفظيه په قسمه ده ثم الدلاله اللفظيه بیا دلالت لفظيه اما ان يكون للوزع مدخل فيها او لا یا بګي وزله سم مدخل وي یا بنوي یعنی د وظیفه پکې الیات ساتل شوی یا بني ساتل شوی فالاولى هي المقصوده بالنظر هنا نو غره دا چې هغه مقصود وي د په نظر سره دلته او هغه څه چره هي كون اللفظ کې د لفظ بدیه فهي بحيث بدیه سره يفهم منه المعنى چې فهميږي د دې معنی عند الاطلاق بالنسبه الى العالم بالوضع او وخت دای کې چې کله نسبت مطلق نسبت شي آیکه چې عالم په زمانه مطلب دا دی کنه وې دل کې وځ د دې مراد دی چې وضوح دلالت علیه دغه دلالت نه مراد دلالت لفظي دی دلالت لفظي دی خو په دې باندې به هغه کس پوېږي چې کم کس عالم بالوضع واښوي عالم بالوضع مطلب دا دی چې لکه دې کس ته پته لګي چې د دې سیس د پاره د ګلاس نوم وځه شوی دی واښوي د دې سیس د پاره د ګلاس نوم وځه شوی دی د دې سیس د پاره د پنسل نوم وځه شوی دی د دې سیس د پاره د موبایل نوم وځه شوی دی د دې سیس د پاره د مارکر نوم وځه شوی دی عالم بالوضع دې ته ویل کېږي واښوي به معنی ها نو هي كون اللفظيه كيدل لفظ يعني دلالت لفظيه او كيدل لفظ بايت بديه سے ترى يفهم منه المعنى چې فهميږي داغه معنی نه مراد هغه څه چې کوم د پزله کې دی کوم د ذهن کې دی عند الاطلاق بالنسبه کله چې مطلق نسبت شي الى العالم بالوضع هغه چې هغه عالم په وځ دی باندې الګه پوه شو به باندې مطلب دا دی چې کله یو انسان ته پته لګي چې د دې سیس د پاره سره موزه شوی دی نورما او تا وی چې لکه پنسلو نو د په ذهن کې بدا سیس راځي اگر چې نه تر دا پته لګي چې وځ دا چواله شو بهر د څه شره نو دا ټلې ته لیدلی دا نو چې دا کله ټلې واله شي او استاد ذهن ته هغه سټکه او هغه طبخه او د نواب دسته مخې تر شي یاره دا به چل کړي هغه ته دلالت لفظي وځي پوه نه شوي زي